خبر درته وکړه ګورې دنیا حالات تاسو وګورئ د فلسطین حالات تاسو یقین ممکن نن دغسې حالات دی میډیا سره یې کولاو کي لکه یو چا کور ته چې یو پردی څوک رادننه شوی د زنانو عزتونه تار تار کوي د ماشومان ډېر په بېرحمۍ او بېدردۍ سره وژني د ده د سترګو د مخې دی ورته دا مړه شوې ده چې ظالمه مه کوه رسم کړي نن فلسطین کې دغسې بچي حالات جوړ دي 500 600 په یو ځای شهیدان کړي هغه مسلمان بچي چې په وینو کې د میندو غېږو کې سره دي هغې مسلمان حکمران نه اواز نشي کولی دا لرې کېږي ټول دنیایي ملکونه هغه تماشایي جوړ شوي دي زه به څه وکړم په هغه اسلحو مونږ به څه وکړو په هغه طاقتونو باندې په هغه ټبونو باندې په هغه فوجونو باندې په هغه لښکرو باندې په هغه مالونو باندې چې کوم زما د مقدساتو حفاظت نشي کولی کوم د مسلمان بچي په حق کې ناره نشي درندولی او حکمرانانو رب ته به جواب ورکوئ مسلمانانو وروڼو یاد وساتئ الله پیغمبر فرمایلو اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذلة مسلمانانو کله چې د جهاد جذبه ختمه شي الله به در باندې ذلت مسلمت کې الله پیغمبر فرمایلو یو وخت به راشي کافران به تاسو داسې راپورته کېږي څنګه چې په هوږې په دسترخوان باندې په ډوډۍ راغونډه کېږي صحابه فرمایي الله پیغمبره په دغه وخت کې به مونږ کم یو نه تاسو به ډېر یې لیکن ستاسو د زړونو نه به هغه د شهادت جذبه وځي دنیا سره به محبت راشي په دنیا باندې به فریبته شئ د مرګ نه به نفرت وشي وجه به دغی مسلمان کو به نن ما ورته د علماو توحید کړی دی تر ننه پورې د رب سره تعلق نه دی جوړ کړی یاد وساته نن چې په فلسطین کوم حالات دي که حالات راوني الله دې نو کې سبا ته دا حالات به مونږ کوي دیو جن نن توبه وباسئ ملک تاسو ګورئ د وخت کې کل کړ د فلسطینیانو د مقدمې اواز لګونکي هم دلته صرف او صرف علما دي بل څوک نشته وینې تاسو که نه ولیدلې وینې کې دی ولیدلې هسې نه سبا ته په مونږ راشي کفر نن داسې تقسیم کړی یو مسلمان د بل تپوس نشي کولی کفر ټول په یو طرف باندې دی اسرائیل څه حیثیت نه لري هغه په شا امریکا ولاړه ده برطانیې ولاړه ده فرانس ولاړ دی دنیایي کفر ولاړ دی دا ورنه لرې که قسم د اسرائیل د 5 منټو کار نه دی اسرائیل څه حیثیت نه لري لیکن نن مسلمان د مسلمان په حق کې اعلان نشي لګولی اواز نشي لګولی هغې نن وخت دی چې کم از کم مونږ د هغوی د حمایت څنګه ولرو خپل رب ته ژړا وکړو رب ذوالجلاله د ورتلو لاره هم ورته نشته دی رب ذوالجلاله اواز هم نه ورسېږي الله کم اواز اوري موږ ډېر بېوسه یو رب ذوالجلاله سبا ته کې زما په کور زما په بچو ته د حالاتو نه زه بس جواب ورکړو د هغې لپاره نن د علماو مټې مضبوطې کوي کلکوالی وکړي قسم دی دغه خلک دا ستا په مقدساتو باندې غیرت نشي کولی نن په مسجد اقصی قبله اول باندې را خدا نه خواست الله دې رکړي سبا کې که په خانه کعبې باندې راغله دیو ورته بیا هم دغسې ګوري خان دی به تش د مذمتونو نه به کار اخلي یو مسلمان ملک به د هغې دفاع نشي کولی سبا ته ستا په کور کې ستا د بچو ستا د زنانو بېعزتي به کېږي دیو به هم دغسې تماشایي کردار لګوي په دې وجې نن د علماو مټې مضبوطې کوي د هغوی ملګرتیا وکړي کوو به انشاءالله ختم نبوت باندې به قرباني ورکوي انشاءالله دې علماو سره به مالي تعاون کوي انشاءالله ملګرتیا به ورسره کوي انشاءالله العزیز الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا